أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول، اے رسول صلی الله علیه وسلم، بلغ ورسوا ما طول اغسو انزل الیکا چې نازل کړي شوی دی تا ته من ربک استاد رب د طرفنا، وان لم تفعل او کو نکړو تا دا کار فما بلغت نو نه دی رسولې تا رسالته هیڅ یو پیغام د الله پاک، والله او الله پاک با یعصمک بچکی تا من الناس د خلقنا، ان الله یقینا الله پاک لا یهدی توفیق نور کوي القوم الكافرین قوم کافرانو تا. کافر نه مراد ضدی او عنادی کافر. قل تورت وایا صلی الله علیه وسلم، یا اهل الكتاب اے کتاب والا ولستم نئی تاسو علی شیء فهیس یو دین باندې حتا تردی تقیم التوراۃ چې عمل وکي په تورات باندې والانجیل او په انجیل باندې وما او په هغه کتاب عمل وکي انزل الیکم چې نازل کړی شوی دی تاسو ته من ربکم تاسو د رب د طرفنا، دین مراد قران دی. ولا یزیدن او خامخا زیاتی کوي کثیرا ډیر لرا منهم د دوینا ما هغه کتاب انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم من ربک استاد رب د طرفنا. سور لزیاتی کوي طغیانا سرکشی و کفرا او کفر کول، فلا تأسان مخفکیگا علی القوم الكافرین فقوم کافرانو بانی. ان الذین یقینا آغا کسان آمنو چی ایمان راوڑے پخلو، والذین هادو او آغا کسان چی یهودیان دی، والصابئون او دستور عبادت کون کی دی، والنصارى او نصارا دی. من آمنا چاچ ایمان راوړو د دوینا بالله په الله باندې والیوم الاخر فورز رستنی باندې وعمل او عمل کو صالحا نیک فلا خوف علیهم نو نشتره سیرا پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدی غمجن کیږي. لقد اخذنا یقینا اغسته دې مونږه میثاقا پوخ لوز بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا وارسلنا الیهم او لګری دې مونږه الیهم دیتا رسولانو کلما هر کله بچی جاءهم راول دویتا رسول یو رسولو بما داس حکم لا تهوا چې نبا خولو انفسهم نفسونو ددی فریقا نو یو ډله د پیغمبرانو با کذبو دی دروغ جنکړه و فریقا او بل ډله به یقتلون وجلا وحسبوا او ګمان به کو الله تکونا چې نبشي د دې دا کارو دا دروغ جنتیا کول او دا قتلول د انبیاء فتنه عذاب پدی باندې فعمو دولاند شول وصمو او کان شول ثم تاب الله بیا مهربانی وکړه الله پاک علیهم پدی باندې ثم عمو بیا لاند شول وصمو او کان شول کثیر منهم ډیر د دینا والله او الله پاک بصیر لدول کې دی بما دا اغسو یعملون چې دی کوي. لقد کفر الذین یقینا کفر کړي هغه کسانو قالو چې اغي دی وای ان الله یقینا الله پاک هو اغخو المسيح ابن مریم مسیح زید مریم دی. وقال المسيح او ویل دی مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبد الله بندگی کوي د الله ربی چې رب زما دی و ربکم او رب تاسو دی. انه یقینا شان داده من یشرک چا چې شرک کړو بالله د الله سره فقد حرم الله نو یقینا بند کړی دی الله پاک علیه پاغبانی الجنت جنت مشرک په جنت تنزي ومأواه او ټکانه د النار اور دی جهنم دی. وما للظالمین او نشتری ظالمانو د پاره من انصار سوک امدادیان. لقد کفر الذین یقینا کفر کړي هغه کسانو قالو چې هغه دی وای ان الله یقینا الله پاک ثالث ثلاثه دریم د دریو دی. وما من اله او نشتره سوک حقدار د بندګۍ الا اله واحد سوا د معبود یونا. فإن لم ينتهوا او کچرتا من نشول دی اما د اغه سنا یقولون چې دی وای لا يمسن الذين وخامخا جوخ بشي پاغه کسانو پوری کفرو چې کفر کړي دي منهم د دینا سب جوخشي عذاب علیم عذاب درناک. افلا يتوبون آیا نتوبنو باسی الی الله
الله ته پزړه سره ويستغفرونه او بخنن غواړي د الله نه په جبي سره والله الله پاک غفور بخون کې دی رحیم رحم کوم کې دی مل مسیح ابن مریم ندی مسیح زوی د مریم الا رسول مگر رسول د الله دی قد خالت یقینا تیر شوی دی من قبله مخکې دنا الرسل ډیر رسولانو و امه او مور د صدیقه ډیره رښتینی کانا بودا دوانا دا مور او زوی یا کولان الطعام چې خلو به خوراک انظر وګورا کیفا سرنګي نبینو بیانو مونږ لهم دی خلق ته الآیات دلائل د توحید ثم انظر بیا وګورا ان یؤفکون سرنګي اړولې شي دا خلق د توحید نه قل تورتو آیا صلی الله علیه وسلم اتعبدون آیا بندگی کوي تاسو من دون الله سوا د الله نه ما د هغه چا لا یملکو چې اختیار نه لري لکم تاسو د پاره ضررن د ضرر لري کولو ولا نفعا او نه د فائدې در کولو والله او الله پاک هو خاص دغه الله پاک السمیع اوری ارسا العلیم په دې پارسا قل تورتو آیا صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے کتاب والا ولا تغلو زیاته مکوي فی دینکم بخل دین کې غیر الحق نامناسب ولا تتبعوا او تابعداري مکوي اهواء قوم د خواهشاتو د دې قوم قد زلوا چې یقینا گمراه شوی دي من قبل مخکی واضلوا او گمراه کړي دي دوی کثیرا ډیر خلک وزلوا او په گمراهۍ باقی پاتې شوی دي عن سواء السبیل دلاري برابرنا